موسی علیہ السلام د زمانه یا الله ته بچرته جامې به د خیرنی چې درته وي یا الله ته بچرته سر کې به د سپګي شي چې درنه وبا خدای ته بچرته زما د دې ګډو ډیر مزیدار پي دي چې لګي در باندې اوس موسی علیہ السلام ته را پیښ الکه دا څه ویل جی خدای یادوم کنه بیړه دې غر کشه دا خو د شرک الفاظ دي د کفر په دې خو کافر کیږي اگر به ورته ویل چې کزه کافر کیږم ما خو یو کال شو چې زه دا وظیفه کو موسی علیہ السلام هم جلالی شان او هغه ورته یو کال شو چې بیړه دې تباہ ده اګړې په ځای پرې خو لاړو یو کنده کې نسکور پرې وته چې خدای نو زه څه پوهېم چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړي ما خو ټول عمر ګډې او چیلای سره ولیدي نو ما ته څه پته ده یا الله موسی علیہ السلام ته وحی وشو مولانا روم وای چې وحی آمد سوء موسی از خدا وحی آمد سوء موسی از خدا بندے مارا چرا کر دی جدا موسی ته وحی وشو چې زما یار دی ولی مانا جدا کو اګډ به خو زما یارو یا الله هغه خدا سی ویل ورتل نہ کن موسی تو برائے وصل کردن آمدی تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی تو ما دل علی گلے چې ما سره د خلکو جوړ کا ما سره د خلکو ګټ جوړو کا ما دل نه لګلې چې ما نه دوستان جدا کا اپوی دونه د خدای یادولو په چل باندې ورشه چل ورته وخایا تو ورته چلو خایا بیا تماشا کاوه موسی علیہ السلام په نیمه شپه کې منډه کړه او ګډبه پسې وره او داغه د یادولو چل ورته وخود زما عزیزانو ما تاسو ته 13 جمعو کې یو ټکی کړو چې الله الفاظ ته نه ګوري الله دې ځای ته ګوري کوم ځای ته دې ځای ته ګوري د ګډبه د دې ځای قدر دې وکړو اسمان سره خبرې د شرک کولې د کفر کولې لیکن دې ځای کې رابطه او تعلق صحیح وو نو فائدہ پہ اللہ دا سے مرتب کړه چې پیغمبر لم تنبیه ورکړه نو معاملہ ماما د دغه ځای ده ها معاملہ د دې نه چې صاحب مصالحه دی پوګي او د تبلیغی اجتماع ته تلو م په خبر کې چوا یو افسر مې ولید نو مصالحه پوګوا مل داس کې دا دلته دوړي مړی نو لګدا چومه پکینم خدای دې مال سټاو باس ولی مال خدای دې خوار کا عقل زدک د معشوقیا غ عاشق خوخي چې خړ پړی ویخته بابری په خاورو کې ورته ناشتي وې د دې څه مثال شته مالاو حضرت عمر چې وفات کېدنو وصیت یې وکړ چې زه چې مړ شم نو زما په دې مخ خاورې ومږئ چې خړ مخ معشوقې ته لاړ شي چې رحم یې را باندې راشي چې څومره ورته خیرن او خړ پړې عمره به یې خوښ دا پاکه مسلط قالیني راغستې ده چې صاحب به په دې کښېني دا ګورې نه څومره لوی لوی خلق چې دی په دې ځمکه پراته دي یا د تبلیغی اجتماعګانو ته چې لاړ شم هلته ګورم ما ته د رحمان بابا شعر را یاد شي چې بادشاهان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان
بادشاہان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې داو چې معامله د دې ځای ده، معامله د ظاهر بیروپیت نه ده، معامله د دې ځای ده. دې ځای ته ګوري چې زما متعلق ستا دې ځای کې څه چل دی. په خدای قسم پیغمبر ویل یو دا سړی درته وښیم چې ټول عمر خدای سره ډزې کړي او اخر کې جنت ته لاړ شي. صحابه اریان شو چې یا الله دا به څنګه سړی زمونږ خو بیړه غر کړ. ویل ګورئ په یو جنگ کې یو کافرو د کافرو د ډلې نه رامنډه کړه دلته او پیغمبر ولاړ دی او د هغه په لاس یې بیعت وکړو. چې بیعت وکړو مغه توره چې مسلمان پسې راغستې وه په کافرو ورغی، چې پې ورغی هلته شهید شو. چې شهید شو لاش یې راوچت کو. پیغمبر ویل دا سړی دی ټول عمر ما سره خدای سره ډزې کړې وي 15 منټه کې جنت ته لاړو. معامله د دې ځای ده، معامله د بیروپیت نه ده، د دې ځای